مخته د کتاب الصلات مصنف رحم الله کتاب الطهارت نه فارغ شو. اول مسله د کتاب الطهارت وی ځکه صفیان پاکیان اهم شی دی. بیا به کې شی کتاب الصلات منځو له خبرې مونږ مبارک خبرې کیږي سمون سم اصلي دی وغیرہ وصيه حدیث. قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله عن ابي ذر انه صلى صلاه فخففها واكثر الركوع والسجود فلما انصرف رکوع سجده سو د لګ اوګه د وکړل سیده نور المزي لګ خفيف معنی د سنت مطابق. فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي هذه الصلاه. دا ابو ذر سیو د سیمونز کاړي وکانه یی چې سړی وته وی چې انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج صحابي وتصلي هذه الصلاه سیمونز کې. فقال ابو ذر علم اتم الركوع والسجود ما ركوع سجده پر ونه کړل ول اجتماع بنده خبرې کې. قال بلى قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفع بها درجة في الجنة. یوه سجدي سره د درجه او چتیږي. فاحببت ان تؤتى لي درجات شمت ډېر درجه ملاوي. وفي رواية عن إبراهيم النخعي عن من حدثه أنه قال أنه مر بأبي ذر أبو ذر سيبني تيردو بالرب زرب زيلا كي دا ډېر درویش خونی مزاج د کنه ابو ذر سیب بیا رب زیلا کی ته واسطه ولدي صحابه او سره ځنه مسلوک اختلاف کول شي د مال بنه جمع کوي کنه بیل تولی قال وهو يصلي صلاة خفيفة يكسر فيها الركوع والسجود. ركوع سجدي به قوالي قیام څنګه قصویر شي کنه لاند قیام کې تلاوت پکې نه کې خبر رکوع سجدي ته مقادره مليږي کنه. فقط چې کول غواړي ته چې نه از قیام اوګد کول غواړم اوګد قیام کې به ته چې کول شي ډېر سجدي رکوع نشي کول کنه. فلما سلم ابو ذر قال له الرجل تصلي هذه الصلاة انكار د پروي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة في الجنة فلذلك اكثر فيها السجود. خا مطلب څه د چې طول قیام افضل لک کثرت سجود افضل دا مسله مت ډیره بخیږي کنه دواړه افضل دی لکه شپې ټیم به شکل پکار دی طول قیام کول دی خې کنه شیخ تلاوت وکيو کی ورځي کثرت سجود نو دواړه سید شکې بس مکی مناسب ټیک ده. قال ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. پیغمبر څنګه حدیث چې د زنګونو او د نوم مینس کې کم ځای دی کنه دا عورت دی. اصحاب ظواهر شکی یغی چې ستر دوشانو کې رغله دی قبول دبر نور سترونه نشته سیده مخته ورسته ایسا ای مسله سه حضرات وای چې ګوره کم نور دی کنه نور ای مسله سه چې مبین السر و رکبه لفظ رغلی دی کنه بس دا په ستر کې داخل شول سیده کنه خو نوم شولو نوم پکې نشو داخله غو شکی دي ځنه خبر شو د کنه من بین السرت دی نه من راند سه و رکبه وګوره او موږ چې نه لکه څنګه ته کنه چې د زنګون پکې داخل نه دي زنګون بو سره داخلي هغه کله کله غیا نه اخلي شي کی کنه مو غیا او اخلي صرف غیا مو غیا خو پیژنې کنه کوم چې باندې خبره څه ختميږي مو غیا نه زنګون نه رخلي ورکی ځکه څه اله رکبتی لکنه یو رکبتی صحیح ده اله زنه روایتو کې شته خمخته ده هو رکبتی تسين هذا الحديث منقطع بس خپل غاده. قال ابو حنيفة عن عطاء عن جابر انه مهما في قميص واحد خديجي دا تاسو چې جابر په باره کې کنه چې انه امهم في قميص واحد دی امامت وته کړي په دیو قميص کې خا کنه پورا ولاندې پوري پورا ټیک ده واحد وعنده فضل ثياب نور زيتي کپڑے وسره وی
بعرفنا دا مو ته ولې د سیکول د سره ولې وکړ يعرفون بسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته درس د کول چې په مسند طریقه د خا کنه د سینې چې بس ډېری کپړې ضروری وي لکه ځنه خلک سي چې مکمل وزن پکې لون خوشت کوي ایو مولانا و کنه یو بزرگ هغه به د ځان پکې لون خوش کو د غروند کې مکمل به ځان ستر کې کو چې ماته حیا ډېر خدای نه رضی اوس د خپل کیفیت تی کنه ټیک شو مخته ابو قره قال مبتدا كان قال ذسي قال ذكر ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله يصلي الرجل في الصوب الواحد شيء سړی په دوی کپړې کې مونږ کولای شي يصلي الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم او لكلكم ثوبان ارسل دوړي کپړې شرط مليږي قال ابو قره قد فسمعت ابا حنيفه بذكر هذه يذكر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الصوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلكم يحدثون بين يجد صوبين كفريني كنا بهتر ده چې بس څومره ستر کې وي ښه نور بس جایز ده په یوې کپړې دا نه د مرشي غړي په تنونه د رمونې د مونږ له کمیسونه خو نه دي مراد کنه عرب ولا کندوري سدي شاکلان نه پټ لاندې سیاسي پټي به نه رکیږي او کو سجده کې د سیمانس کې نیولې شي سکلا ځي کا لیدل دي ته باندې بالکل مخته قال ابو حنيفه عن ابي زبير دي څنګه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صوب واحد متوشحا به فقال بعض القوم متوشحا به بزاني شولي بس براباري سكي فقال بعض القوم لأبي الزبير غير المكتوبة چې دا په نفلي کې و خبره که په فرض منځ کې قال المكتوبة غير المكتوبة چې فرض یو که نفلي دواړو کې کېږي صحیح ده قال ابو حنيفة عن طلحة بن نافع عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في مواقيتها اوس دلته کې وګورئ کنه د سټیرو عملونو ته پوښي دي ايو العمل افضل کله ټیم کې وی دي جهاد کله ټیم کې دي منځ په خپل وخت کې کله ټیم کې دي د سې کول بعض د اصل کې پیغمبر سم حالات ته کتلیو ښه چې کله به کتل شي د سړي لپاره دا خبره مناسبه ویل شي دا خیر الاعمال شلو سید کنه او کله کله اشخاص او حالات ته بيګتو سدي ولا څه حالت دي سیده او کله کله خپل نوعي اعتبار سره ښه کنه نوع اسی مغه اعتبار سره د خبرې شي دي دا معنا خنه شو اي العمل افضل قال سولت موکیت دي نه معنا ش نور نشو افضل په خپل ځان کې دا افضل دی هغه په خپل ځان کې ارزه په خپل ځبن خاطی شمخ قال ابو حنيفه عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالصبح اعظم للثواب غرنا کې کوي پین اعظم للثواب انو ځکه اسفر بالفجر پین اعظم للاجر خان قال ابو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر دیگر مسپارټین کې زر کوي کنه او په روایت عن بريدة الاسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر في رواية عن بريدة اسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر في يوم غيم فإن منفاته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد خبط عمله دي ټول عمل تبا شو کنه عمل څنګه تبا شو بل د سره غلي مخسوايه قال ابو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله لکدی مال تباشو خاندان تباشو وتر په معنی سولې باشه وترایل شي وتر اهله وماله مال ول شکو ټقور کو ظاهر د شي د خډيره لوی د صدمي خبره ده چې دلته تراش سکوټر بني
هغه نه د کور دي غورځېدلې توپې سره چا ویشتې ښه ډېر دیوالونه یې کسان پکې ټول مړه پراته وي لیونی به نه شي یارې نه لیون کېږي سړی یا به لیونی شي یا به بیخي داسې وزونه وایي سړي پسې ورسره چې دا چا راسره کړي دي نه دا شی مثال دی مسله دې چې شي مسله وه حضرت صاحب اوله مسله وه چې سبعي مونځ څه کوئ اسفار کې کوئ دا زموږ مذهب دی ښه ایم مسله سه حضرت څه وایي چې نه د سبعي مونځ کې تغلیس افضل دی په تیارې کې مونځ کول موږ په مذهب کې دا خبره کولی شي که نه امام محمد صاحب باندې روایت باندې که عمل کول غواړي چې تیارې کې مونځ شروع که په رڼا کې ختم که دواړو روایتو باندې به عمل وشي صحیح ده ټیک شوه که نه نه دا بیا ښه طریقه ده ټیک ده که نه نه دې سره په روایتو باندې به عمل رسي ها عرافې مرافې کې هلته کې مونځ کېږي که نه هغه کې حج کې که نه یو ځای کې هغه بیا بېله خبره ده ټیک ده هلته کې غلس کې کولی شي ټیک شوه نور کې روایت د غسل غلس متعلق راغلی چې تیارې کې مونځ کولو ناټیم کې اسید ډي وي هر ځای به تیاره ښکاره کېده او نورې خبرې پکې دا شته چې غلس کې به ځکه ښکارېدو مونځ که نه څه واجب اچتې ټیټو مسجدونه به وي وله صحیح ده او ښځو په باره کې راغلي چې ښځې به نه شي پېژندل هغه برپو دي وجې نه شي پېژندل صحیح ده ساتر وجې نه شي پېژندل که نه تیارې وجې نه خو نه وي که نه که ته دا وایې چې داسې نه شي پېژندل څه نرتې سړي ماسې پارخ نه کېدو دا مطلب ده که دا مطلب ده چې د چوک روانه تعین نه شي کول که نه ورکې کوم مطلب مراد نه شي کول ښه د مازدیګر ولې لمونځ زر کول پکار دی حدیث کې راغلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دی ولا ټیم خو مثل ثالث نه شروع کیږي که نه نسپرار الشمس نه مخکې ادا کوه ښه که نه که یو ورې در باندې سترګه زیړه شوه بیا مکروه ده صحیح ده ښه ایم مسله سات څه وایي چې بس څنګه وخت شروع شي تأجیل ورکړي کوه ښه ټیک شوه حنفي حضرت چې نه بس داسې تأجیل ورکړي نه د ضروري تأخیر ورکړي کولی شي خو تأخیر به اسپرار الشمس پرې نه کوي صحیح ده بیا سره شکي کې مونځ خرابېږي